السلام علیکم. ملک ریاض پرون یو ډیر اهم ټویټ کړی دی. تاسو پیژنئ ملک ریاض د بهریا ټاون مالک دی او بهریا ټاون په پاکستان کې د سوسایټي د ماډرن سوسایټي ډیر د اربونو کربونو بزنس دی او ماډرن کورونه جوړي. داغه د بزنس باندې د خلکو ډیر اعتراضات هم دي او ډیر داغه صفت هم کوي. هغه برفای کارونه هم کړي. خو ملک ریاض دا ټویټ ولیکو د تیر یو کال راسي په دوبۍ کې ناس دی او هغه وی چې یو کال راسي زما کاروبارونو ته ډیر نقصان رسي او ما باندې دا دباو دی چې ته سیاسي تور کم یو کیس دی پاغه کې گواہی ورکا. خو دا گواہی به زما په مړه باډې باندې زنه ورکوم. دا گواہی د دې لپاره اسټابلیشمنت کوشش کو. بیا آصف علي زرداری متل ځکه چې هغه دوانه بزنس پارټنران دي یو بل سره ډیر پسند کې مفادات دي هغه ورته وي خو هغه انکار وکړو. ملک ریاض یو د سړی دی چې زموږ د فوج څومره جرنیلان ریټایرډ شي نو اکثر د ملک ریاض سره په بهریا ټاون کې نوکری بیا شروع کی. زاړه کسان ټول د دې گواه دي. اوس هم تاسو د هغوی د امپلای لیست وګورئ نو ډیر به پکې د فوج زاړه جرنیلان او دا کسانی. هغه ولې دا دومره سټیپ واغستو چې د اسټابلیشمنت سره هغه انکار وکړو ځکه چې ټول عمر د هغوی یو ځای کاروبارونه شوي ډي ایچ ای او د بهریا یو ځای کاروبار شوی دی. نو د دې انکار وجه څه ده؟ د دې انکار وجه دا ده هغه ته پته ده چې زه خو کاروباري سړی یم کاروبار کومه. اسټابلیشمنت کسان 3 کالي او بیا لاړ شي بیا مایند هم بدل شي حالات هم بدل شي. خو د بهریا ټاون کاروبار چې دی نو دنیا کې 1 کروڑ اورسیز پاکستانیان دي او هغه کې ډیره حصہ د اورسیز پاکستانیانو د هغوی پکې انویسټمنټ کړي او اورسیز پاکستانیان چې دي هغه د عمران خان ډیر لوی سپورټران دي. نو کو دغه اورسیز پاکستانیان ملک ریاض خپه کړه او دا جعلي گواهی ورکړه نو د کاروبار به مستقل تباه شي. ځکه چې دا خبر خور شي نو اورسیز پاکستانیان کو د بهریا ټاون نه پیسې وباسلې نو تباہی بولو کی. خو د دې یو دویم دغم دی پهلوم دی. زمونږ مشران او حکومت او د اسټابلیشمنت مشران وایي چې د ملک له انویسټمنټ پکار دی کاروبار چلیږي او یو دومره غټ کاروباري سړی چې اربونو کربونو بزنس کوي هغه باندې دومره دباو دی او د هغه کاروبار ډسټرب دی. نو دا خبره خو په سوشل میډیا ټولې دنیا ته رسي. تو داسې خبرې نشي پټولی نو بیا به دا نور کاروباریان څنګه راځي؟ بیا به وایي چې سبا به مونږ باندې پریشري چې د چا خلاف څه د دروغو ګواهي وکړه نو دې نه ښه ده چې هلته نه بیا وروسته راتښتو خپله سرمایه ډوبو نو اډو د سره پاکستان کې سرمایه کاري نه دي پکار. ملک ریاض نورې دنیا کې هم ډېرې سرمایه کارانې کړي خو هغه ډېر تنګ شي او د بهریا ټاون نه انویسټمنټ وباسي او بهر ملکونو کې وکړي نو زموږ معیشت ته نقصان ډېر به ورسي. نو د خدای دپاره د یو کس په دشمنۍ کې دا پاکستان مغر کوي. دا زمونږ ټول محب وطن په دې حالاتو پریشانه دي. د څومره جعلي کیسونه چې جوړ کې هغې څه فایده نشته. مذاکرات د هرې جګړې حل دی. مذاکراتو کې د دې سړي حق ومنئ چې په 8 فروری کې عمران خان ته کم سپورټ قوم ورکړي دغه حقیقي منډیټ ورته واپس کې سیاسي کیسونه ختم کې دا ملک به وچلیږي. د دې نه باوجود چې څومره انتقامي کاروایانې کوي د عوام په نظرونو کې کم مینه چې ده او ورځ ته ورځه کمیږي او د دې نقصان ریاست ته رسي. په بنګال کې چې کله عوام د فوج نه حمایت ختم شو نو هلته موږ سرنډر کړه شکست مو خوړو. 90,000 فوجیان زمونږ د هندوستان جیل ته لاړه او زمونږ دپاره ډېر یو د افسوس او د خفګان موقع وه چې د بابای قوم هغه خواب هغه مونږ مات کو او ملک 2 ټوټې شو. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.